الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله د پیرسباق شریف د کاروان ټولو ملګریو ته د جانت ساجد صاحب د صحیح مبارک زوړ مؤذن دی او اوس په حال دی مریض دی په کور کې پروت دی دا ګوره د یو خپه شته د یو خپه له دسخه کټ کړی ده نو دی له ټولو ملګریو څخه د دعا درخواست کوي چې ماته د دعاګانې وکړي د ځان هم په دې خاطر یو څه حساب د کې راوستل چې د بعض ملګري به کېدای چې په رنګ نه پیژني خو په روژه او خاص په روژه کې به بیا ډېر اذانونه کول نو دا د صحیح مبارک زوړ مؤذن دی نو تلاوت د اذان هم په دې خاطر په وکړي چې ملګري وپېژني د دعا او درخواست یې کړی چې ټول ملګري ماته دعا وکړي او بل دی وایي چې اوس خاص زما ځواني او دا حساب کتاب ټول سره تیر دی نو چې خدای پاک صرف خپل رضا راته راکړي نو بس د حاجي صاحب دغه خواهش ولو نو دا نن تقریبا د جمعې ورځ وه د هفتې شپه ده نو ما قدرت الله مولوي صاحب ابس رالو دلته د جانت حاجي صاحب تپوس ته ابس دا بیا د جانت حاجي صاحب مشر زوی دی نو بس دلته زه علاوالدین او قدرت الله مولوي صاحب دواړه ورته رالو نو تاسو ټول ملګرو څخه د دعا طلب کړی دی چې هر څوک دغه د اذان او د خبرې واوري نو باید خامخا دعا ورته کوي ځکه د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په حق کې قبلېږي نو دا په تاسو ټولو باندې حق دی چې یو کې تقریبا له صحیح مبارک سره 43 کاله صرف صحیح مبارک سره تیر کړي دي دا اوس په دغه حال باندې نه دی په تکلیف دی وخت په شته وخت په نشته دی وایي چې زه صحیح مبارک جمعه ته لاړ سم ګوره دغه د ویلچر دی په دا ویلچر کې دی بیچارهګي یوې بلې خواته معمولي خو راوخو دي نو د دعا طلب له ټوله کړی دي خصوصي دعاګانې ورته کوي وسلام خوشاله السلام علیکم ورحمت الله